نحن نقص من بيانه عليك پیغمبر سلام تاتا نبأهم خبر دی بالحق في صدق بالاشتاء سرا نقرأ المنلو عليك تاتا انهم بشك بي فتة دين وجوانان دوسو آمنوا بربهم چه دی ایمان و پخفل رب باندی وزدناهم او اللہ تعالی من ترقی ورکرو دی لرا زیاد کرو دی لرا هدن پا ہدایت کی وربطنا على قلوبهم او من ترلو على قلوب نبيذنا قويناها من مضبوط كرو نبيذنا على قول الحق فاغا وينا رشتوني باندي او پا حق باندي الله تعالى نبيذنا سكو دا مضبوط كرو دا استعارات تصريحة دا ربط فصل کی چکم دی او وشد بالحبل پا او رسای تولو توی او دیگه چکم دی مراد تسری مضبوطول دا دونو اتی مران دی نو اللہ نبی دونو چکم دی سا پا حق باندی سا دا مضبوط کنو استقامو فکم وقت چی دی او دا دل بین هده ملک مران دی چکم دی دا سنا دا بادشاہ دینا اسمو بقیانوس بکسر دار لنگا بقیانوسو وقت امرهم حد دا چاگو حکم کوي د سجود الاسلام فسجده کول چاته بوتانو ته چې هغه ته اطلاع رااله چې دغه شان پر علاقه کې دا څونه جوانان چې هغه حساب کتاب بدل دي تر اول معلومات یو کا خدا چې کوم څه په بل مذهب باندې لري ته دراوستل نو هغه ته نو بوت پرستو بوتانو سره نه کو هغه ته سوې فقالوا ربنا رب زمونږ نه لو نبی مضبوط کو ځکه وته تاسو خبر وکړه ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ رب د اسمانو ازمکري لن ندعو من دوني هرگز بمنو من دوني غيري سوا داغنا الها معبود داغنا الهو چې کوم دي منسوب بل معبود نه بولو لقد پرکسنا قلنا او بول مونږه اذن په دغه وخت شططا شططا چې کوم دي دا اصل کې صفت دي او اعتبار دا حسب د مضاف سره او د سره پاره د موصوف محذوفه لپاره نو او بول په دغه وخت کې هغه قولا ذا شدت هغه وینا د حد تجاوز کوونکی دا وخت موږ د الله د عبادت نه علاوه د غیر الله د عبادت خبرو کوو دا وخت به موږ دا وینا کړی د حد نه تجاوز کوونکی ان کفر او شد وکړي افراط فی الكفر قولا ذا شدت کې دغه اشاره کوي وینا ذا شطط د حد نه کوم دي ته تجاوز کوونکی نو دا اصل کې کوم دي دا شطط او دا منصوب دي په حسب د مضاف سره او دا بیا سره کې کوم دي صفت دي د موصوف محذوفه د پاره چې هغه کوم دي سری قولا دي اصلي قولا دي نو افراط فی الكفر چې دا به کوم دي سری زیاتی او حد تجاوز کوونکی په الکفر پس کې په کفر کې دا اصل کې کوم دي تفسیر د شطط یو شط په معنا د ابعاد سره اقل په معنا د وایي سره والافراط في الكفر بوضع حقيقه او دا په کفر کې چې کوم دي رسول تجاوز کول دا سری دا لري سره دي دا حق نه کاندي سره حق نه کیږي ان دعونا کچری موږ راوړل الها معبود غیر الله تعالی علاوه الله تعالی نه فرضا بالفرض تقدير الفرض تقدير فرض کړي کوم داسې کار وکړو د وخت موږ دا وینات داسې وینات کړو چې دا به د حد تجاوز کوونکو د کفر د شرک ونه بل ځکه چې عقلی شرعي او اخلاقی تور باندې کوم دي نو دا شرک کوم دي سره دا ممتنع او منع دي کوم دا بالفرض تقدير دا فرض او ذکر وي ځکه چې عقلی یو خبره وته کې د عقل د وجه او دا شان چې کوم دي د شرعیت د وجه د اخلاق او د پاغي په روان کې به کې په دې درو کې چې کوم دي دا سره دا شرک ممتنع نه ذکر سره فرضونه هؤلاء دا قومنا زمن قوم دي اتخذوا چې دوی نیولې جوړ من دونه سوا د الله نه الهه معبودان دی وی ترکیب ته اشاره کوي مفسر علام چې هؤلاء مبتداون په ډایرکټ مبتدا نه ځکه چې قومنا اطف بیان دوله په بیان دي او دوله دا بدل کې دي شي نو کو دا بدل شي نو هؤلاء مبدل منه شي نو دا دوه او بیا چې کوم دي شي مبتدا بشي او دا چې کوم دي کاغه د اطف بیان شي نو ابا چې کوم دي مبین شي نو غیر سره بیا شي دا به مبتدا شي لولا هل ياتون عليهم ولد چې کوم دي راتب نکي عليهم پدی باندې علی عبادتهم عبادت د الہ باندې نو ګورا لورانه پس حل راو
دې کې څه ته اشاره وکړه؟ تخصیص. تخصیص مصطفی څه ته اشاره وکړه؟ لاندې موږ ورو دغه ته او دې وخت ما ته ګوره دا به ماښام نه ګورې تهذیب څه ته وایي؟ ابي تهذیب تهذیب به تفعیل مصدر دی کنه او کار باندې او سوي اوچتول او بارنا برانګیختا کرنا تاسو په نوم ویلي لولا تندیم راځي لولا تنظیم راځي چې په ماضي باندې داخل شي بیا ماضي کو تیر شي وخت کار شي دی کنه او د ستاسو درای مطابق نه کوم اوسې په ملامت کې تا ول دا کار داسې نه کړی نو بیا تندیم لري دا ندامت لپاره او تهذیب برانګیختا کرنا په کار باندې کوم دي سو اوچتول نو دا کله دا چې مستقبل کار لانی شي دا په مضارع داخليږي نو دې وګورئ یاتون ورستو روان نو حل راو لولا معنی حل سره دې کې چې کوم اشاره ته وځي راولا چې کوم سری تهذیب جدي او چې دوی له ترغیب ورکولي چې روان وخت به ورګه دا کار داسې کوي نو ولې دې چې کوم راتګ نه علیم علی عبادتهم دې کې څه اشاره وکړه دې ته اشاره وکړه چې دې کې کوم دې دا هم نمخ کی عبادت مضاف حذف علیهم علی عبادتهم مضاف حذف دي ولې دې چې کوم راتګ نه کوي عبادت د الہ باندې بسلطان پاغ دلیل بین اخکار واضح باندې بحجت ظاهرة فمن أظلم إلى أهل أظلم إسوكم ظالم نشتا ممن دغشانا من فمان لا سريري ممن دغشانا افتر على الله جدي أتري بالله باندي كذبا دروغ لرا بالنسبة الشريك إليه تعالى بالنسبة كم نسون دا شريك كله چاہتا دي الله تعالى تاكيد دا كم نسون کی دا شريك نسبت تو کی دا زیاد دروغنا دا نشتا قال بعض الفتة بعضين اوی چې کوم دي بعض نوجوانانو او دي بعض نور ته و اذا تزلتموهم او کله چې تاسو جدا شو د دینه او ما داسنه يعبدون چې دوی عبادت کوي الا الله چې دا سوا د الله نه فهو تاسو سپناونی سه او تاسو کوم دې ټکانه حاصله کې واپس الى الكافي ستا اغارتا ينشر لكم خور بکی استاسو لپاره ربکم رب استاسو من رحمتی دا خپل سنا رحمتنا نو بادشاہ د دغه تورسره دوی راوستل او ته که څنګه وای تاسو په کوم مذهب باندې داخله کوي دوی سنا آشنا حرکتونه دي او ته ښکارو چې موږ کو بت پرستی موږ د الله عبادت کوو نو بعد بادشاہ چې کوم دي دا وخت دغه کار واغشت دغه چې دا اثر کې بچیم دا اوسو غریبانان نو کنه د عمراو او دغه سو د علی بچو نو بادشاہ جر مسلک سن چې دوی سره ډایرکټ د حکومت ماته سره انتشار جوړ نشي نو هغه د مسلک نه کارو هغه خلک تاسو پلان کې ټیم پر مولت ته د خپل خبره نه وړي او کدی نه وړي نو به تاسو بیا سزا درکو نو بس د جبار وو ته دی ورو په دې علاقې کې کوم دی وخت وروړي ګران دي دا دار کفر دی دار اسلام ته هجرت کول ورته دي چې کوم دی په شارع باندې عمل ګران نه لهدا چې کوم دی چې زو د خار دی علاقې نه بولی چرته غرض دغه ته بلار شو بس ته بغیو او پراته وو چې اول د بر باندې نه ځکه چې دیم بیا دې ځکه کی سالم کنه مو خپل خبر نه ورو نو وخت پس بیا دي نو تکلیف پر راسي بیا هم تنګي نو زه چې زو نو دغه وی چې کله تاسو ځان نشو دي دینه او د سره د عابدیننا او ما عبدونا او چې عبادت کوي الا الله سوا دلنا وفاول الكافر تاسو واپس پناه سلکه اغاتا ينشل لك مرء من رحمته ان خوبك استاسو برستاسو اخبر رحمتنا ويحيي لكم او محيابك تاسو تا من امركم دا معاملې استاسونا مرفقا اسانتیا تاسو لپاره کوم دي استاسو په معاملې کې اسانتیا سکی دا پیدا کی بکسر میم او فتح الفاء لازم چې لیکل په وكسر المثل فتح فاصله لغت ذکر کی دا اکثر په نسبت داسې وبالعكس او د نافع د ابي عامر په نسبت چې کوم دي سي نافع او ابي عامرين د په نسبت سری په اکثر مرفقا په فتح دا میم سره او د کسر سره دا فاصله ما ترفقون به هغه شی چې تاسو به کوم دي تنتفعون به چې تاسو فائدہ سره پای سره من غذاء هغه چې کوم دي سره د ناشتینا د سار د او خوراکنا وعشاء او د عشاء چې کوم دي سره وعشاء او د ماخام چې کوم دي خوراکنا نو دا تاسو ته الله تعالی تاسو په ملک اسانتیا دای کی تاسو ته د چارو ته ضرورت دي الله تعالی چې کوم تاسو ته مهیا کی او تاسو چې کوم دي نه پټي دغه ته دغه نه دي الله بل خپل غو تنظیم کی نو لاشه دغه ته او بعض چې نه دا چې کوم دي سره
چې په مين باندې فتح وي او مرفق نو بیا چې کوم دي سي دا مصدر میمی او غیر قیاس او خلاف القياس او په فتح دا میم سره بیا دا سری موضع باوجود چې په فتح میم سره زیات آسان ته دا موضع ته وي او مرفق په کسر سره دا سری حاجت ته وي چې ولکم من امرکم المحیادکی تاسو ته الله تعالی تاسو د امرنا مرفقا حاجت او ضرورت اگر ته کوم نسکی مهیا کې اوسان لګیتا وترى الشمس يا مخاطب د قران یا چې کوم دی خطاب النبي صلی الله علیه وسلم خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان ته بویني نمبر اذا طلعت هر کله چې دا روږي تزاوروا نو دغه ان کافین د دې غامه ذات اليمين خي وخته دی باندې مخامخ نور دي اذا نیت په وشي او نور په اولګي ځکه دی پراتري کنه ځکه الله تعالی به انت چې کوم دي سمه مخکوي کنه ما اقذنا باصناهم الله تعالی به کوم دي نو بيشرا واست الله تعالی ارضي ولا وفات ورکو نو چې په ډایرکټ هغه به تکلیف ورسي پیغمبر ته ویني چې کله دا نه وکړي نو دینه په ډډه کوي تزاور بالتشديد والتخفيف تزاور او تزاور په تشديد او تخفيف او دوام سره کوم دي سره دا راځي تزاور اصل کې باندې دا اصل کې اخر معنا تزاور کوم دي دا قول د وګ مناقات کول ته په دغه معنا باندې راځي او چې کله فاصله کې عن راشي نو بیا په ما بیا ست معنا بیا په معنا د اعراض او د انحراف سره راځي انحراف سره دي کومه بالتجوید تميل وګړه کګيږي او درکې ان کافي د دې غاړه ذات اليمين خيارتا ما هي تبو يعني ستا هغه عرف کتاب دې چې کوم دي دا ذات اليمين پس نه یا ذکر کړي کې اشاره ته کوي ذات اليمين او ذات الشمال دا چې کوم دي سری ذات مکان دي په معنا جهت يمين سره او جهت شمال سره او مراد چې کوم دي يمين داخل د کاف او دا شان شمال قصر د کاف سری ذات مراد دي وإذا غربت او هرګه چې نور دوبيږي غوزيږي تقرضهم دا شان چې کوم دي بچ په اوزره بينا ذات الشمالي ستا غس اړه تقرضهم اصل کې قرض کټکول ته وي دا اردو کې کترانا وته وي کترانا چې ډاو کې مخامخ ورنځي او دا چې پاره کوزي وإذا غربت او هرګه چې نور دوبيږي تقرضهم انو اخ پکې او بچکیږي با دین ذات الشمالي قصر اختا سمت تتركهم پریدي بکی لرا وتتجاوز عنهم او دا شان چې کوم دي سو تجاوز بکی د دینه مخامخي ونا نو فلا تصيبهم نو بدن ور دا حال پنه سي بیتا البتتا یقینا کرامتا او دا دي کوم دي سي دا دي کرامت دي وهم او حال دا چې د اصحاب کهف فی فجوه فقلوزه کی دي منه هذا بغارنا فجوه متصل الكافي هذا كلوزه دي غارنا نو کولوزه کی پراتیر مطلب ہے چې بعد موسم اثر کوزي هوا چې پر مریدار راوځي هغه پیلګي او نور چې کم دی د کرامت چې نور راخیږي خو نو ته ډړه کوي نور به نه لګي ینالهم برد الريح ونسيمها چې رسي بیتا هغه سو یخوال د هوا هوا وترسي او باد نسیم د سارو کې چې کوم هوا راوځي دام سره ډېر خوشګوار هوي هغه مسکري هغه مترسي افجا ما اتصل من الارض ازمه کوم څه چې کولوي هغه ته وي ذلك المذكور عليك دغه مذكور هذا صدا ان نعمتهم وحمايتهم من اصابه الشمس د دوی دا ودکیدل او دا شان دا بچ کېدل د دوی د نور په گرمایشنا من آیات الله کان چې کوم دي سي دا غنه د سن دي د الله دي دلال قدرته دا د دلال قدرت سن دي د الله نشدا دلالت کوي په قدرت الله باندې من اسوک دا جمله مترزه او د کی تسلی په مسام ته من اسوک يهدي الله چې هدايت وکړي الله تعالی فهو المهتدي نو دا کس په هدايت باندې شو او من اسوک يدلل چې الله گمراهي فلن تجد نبي پیغمبر السلام او مخاطب د قران ته به هرگز دونی له دا غلا پارا وليا سو کارساز دوستو مرشدن او رحمنا لا رخودن کی نو چې الله پاکي دغه گمراه کی او ولک الله ولک گمراه کی ځکه چې خپل دغه نه هدایت نه غواړي الله چې کوم دي صفاتو کې او صمد صفاتو د بنیاد الله ته محتاج نه دي او چې خپل هدایت او سره نه غواړي چې بیا الله تعالی را گمراه کړي نو تر هغه لپاره بیا څوک دوست مددگار
او دغه شان رهنما نیولي چې هغه ته سمه لاره وښیي. بس وتحسبهم ايقاظا. اوس ته معنی ګوره